अस्सलाम वालेकुम मलगरो उम्मीद लरम तासु बखैर यې زه محمد اماد عباس اور عیار طالب علم یم. نن تاسو سره مونږ یو بک ریویو په پښتو ژبه کې راوړلې ده چې کوم مصنف دی مونږ سره فلیپا پیری. فلیپا پیری دا یو کتاب دی د بک یو ویش یور پیرنټس هډ ریډ. ډېر امپورټنټ اور ډېر لکه یو قسم ویلی شي انفلوئنشل کتاب دی چې کوم پکار دی چې هر یو کور کې دا دستیاب وي اور هر یو پلار او مور سره دا ویل پکار دی هغې ته. دا کتاب مصنف چې کوم لیکلی دی لس اهم نکات یې پیش کړي دي. اهم نکات په دې سی دي چې لکه دا پکار دی چې هر یو پیرنټ ته یا هر یو پلار مور ته دا پته وي چې کله هغه خپل د ماشوم پیدایش نه تر لویتوب پورې او تر د هغې نه بعد هم چې هغې ته مسلسل دا ښیي. د دې اولنۍ نکته دا ده چې چلډرن آر ناٹ اډلټ. مطلب دا دی چې ماشومان لوی نه وي. که حقیقت کې دا مونږ وګورو نو تاسو به هر تقریبا په کور کې کتلي چې ماشوم پیدا شي د هغه د سټارټ نه چې دی د شروعاتو نه هغه نه دی یو غټ ګړن کېږي. ماشوم به د دومره عمر نه وي خو هغه سره چې کوم سلوک کېږي هغه د غټو دغسې وي. دې رایټر دا ویلي دي چې هر ماشوم چې پیدا شي که نه ده ته به تاسو د هغه نظر ګورئ چې کوم د هغه عمر دی او د هغه کوم کیپبلیټي ده تاسو د هغې په مطابق به ورسره ګورئ. چې کوم ورځ باندې تاسو هغه ته وکتو چې یاره دا یو ماشوم دی، مطلب چې دا ماشوم دی نو د نه به غلطۍ کېږي، د نه به غلطۍ کېږي نو تاسو به دا چې دی غلطي وشي نو د هغه ریسپیکټ به کوئ. ټیک شوه؟ دا اولنی پوینټ دی. دویم نکته د دې دا ده چې هر انسان دا یو احساسات نه دی جذبې لري. څه دغه رنګې څه دی که نه د ماشومان چې کوم وي هغه دا یو زموږ سوسایټۍ کې مسپرسپشن دی او افوا ده ورکې چې د دې احساسات نه وي. خو در حقیقت دی رایټر دا ویلي دي چې په هر ماشوم چې لکه پیدا شي د 3-4 کالو نه سوا شي د ده احساسات وي. دی خفه کېږي په شیانو باندې، دی ابزرو کوي سوسایټي درته. نو څنګه چې د ده احساسات دي د هغه رنګې به د ده فیلینګز به وي. نو هر پلار مور ته دا پکار ده چې هغه دا انکریج کړي، هغه ته دا ووایي چې یاره ته دا خپل چې کوم احساسات دي دا ټول ایکسپریس کړي. چې په کوم ورځ باندې هغه تا ته ایکسپریسنګ شروع کړو نو مطلب دا ماشوم به تا ته پوره اوپن به وي. هر څه به تا ته ویلی شي چې هغه سره ښه روان دي، هغه څه بد روان دي، هغه په لکه مطلب لایف کې څه روان دي دا ټول به تا ته ویلی شي. دریم نکته چې دا لکه د کتاب یو خلاصه ده زه درته وایم، دا ده چې لکه د دې چې کوم ایفرټس دي، د دې چې کوم حصه ده په یو کار کې کوي دا به ته چې دی پریس کې، مطلب د دې به ته احترام کې او د دې به ته ولې شاباشي ورکړې. مطلب ماشوم یو کار وکړي ته به هغې اختتام ته نه ګورې چې هغه فیل شو که پاس شو ورکړې. لکه څنګه چې په امتحانات کې ماشوم اکثر داسې وشي چې هغه ریزلټ کې دغه ریزلټ یې راشي خو هغه زمونږ برابر نه لیول سره. نو مونږ څه دی که نه د هغه ایفرټ چې کوم هغه چې کومه حصه پکې اچولې وه هغه مونږ بالکل پرېږدو او هغه اینډ ته ورکې ګورو. دا رایټر وایي چې ته دا به نه ګورئ تاسو بلکې د هغه چې کومه حصه ده هغه چې کوم ایفرټ کړی دي هغه ابیلیټي چې کومه وه هغې ته به ګورئ. چې کوم ورځ باندې تا دا وکړو چې یاره د څومره هارډ ورک کړی دی، څومره محنت یې کړی دی د کار دپاره، نو هغه ته به مخکې کارونو کې به یو جذبه ملاویږي او هغه به همیشه هغه ډېر صحیح طریقې سره کوي. څلورمه دا ده چې تاسو به خپل کلم ماشوم بل کس سره به کمپیر کوئ نه، مطلب پروتوکول به نه کوئ ورسره. عموما مونږ داسې چې هر یو کور کې خپل ماشوم د بل کورنۍ سره هغې پروتوکول کېږي ورکې، مطلب کمپیر کېږي ورسره. دا رایټر دغه وایي چې هر یو ماشوم په خپل کیپبلیټي کې خپل چې کوم هغه دغه چې کوم دننه صلاحیت دی هغه مختلف دی. لکه یو ماشوم به وي چې هغه به یو ښه رایټر به وي خو هغه به یو ښه سپیکر نه وي، یا بل ماشوم به وي چې هغه به یو ښه سپورټسمین به وي، کیلونو کې به ښه وي خو هغه به سبق کې به تیز نه وي. دا مور او پلار ته پکار ده چې هغه دا پوه شي په دې باندې چې زما ماشوم اصل کې دی څنګه دی غواړي څه اور د ده چې کوم د رجوعات دي دا کوم طرف ته دي. چې کله دا موږ ته پته ولګېده نو موږ به بیا خپله کمپیر نه کوو ورسره. بیا پنځمه نکته موږ سره کوي چې تاسو ته پکار ده چې هر کور کې ماشوم ته یو لکه باونډریز سرحدونه
کېدی چې یاره دا شی به کوئ دا به نه کوئ خو دا به ورته وایي خو دې سره تاسو به ورله چې کومه مینه ده او چې کوم ریسپیکټ دی که نه هغه به ورله خامخا ورکوئ. لکه تاسو ماشوم ته ووایئ چې یاره د شپې 10 بجې به وده کېږي نو ټیک ده دا به تاسو ماشوم ته ووایئ خو هغې سره تاسو به ورته مینه هم ورکوئ او چې کوم ریسپیکټ دی هغه به ورسره برقرار وي. نو اکثر داسې وشي چې ماشوم باندې باونډریز ډېر راشي سرحدونه پې کور کې ډېر وي او هغه مینه او هغه ریسپیکټ ورته میلاویږي دا ماشوم بیا یو بیل طرف ته یو غلط طرف ته را روان شي. نو چې کوم وخت باندې تاسو ورته دا ریسپیکټ ورکړو شروع کړو نو دی به وایي چې یاره دا چې کوم سرحدونه یې زما لپاره کور کې ایښي دا زما د فلاح او بهبود دپاره یا زما د ښه والي دپاره دي ورکړي. شپږمه نکته ورکې دا ده چې هر مور او پلار ته پکار دی چې دا یو رول ماډل وي خپل بچو دپاره. عموما زموږ سوسایټۍ کې داسې وشي چې ماشوم نه کور نه ریسپیکټ نه میلاویږي هغه مینه نه میلاویږي نو دی رول ماډل ځاله د بهر دنیا نه جوړ کړي. ټیک ده به ضروري ده ورکړي چې تاسو هر یو بهر نه یو رول ماډل خو ټولو کې پهلنی چې کوم د ماشوم له رول ماډل پکار دی هغه د هغه مور او پلار دی. چې تاسو ولې مینه او محبت نه ورکوئ او ریسپیکټ ولې نه ورکوئ نو هغه به همیشه به کور نه بهر به ځي او ځان نه به یو رول ماډل خوښوي او بیا هغه چې ماشوم څه کوي نو ته هغه به چې دی هغه سړی هغه ښځه یا کم کس چې دی هغه چې څه کوي ماشوم هغې عکاسي به لګی کوي. دا ټیک خبره ده خو دې کې به د ماشوم پته نه لګي چې بهر چې کم کس دی یا کم کس نه دی هغه رول ماډل جوړ شوی نو د هغې عکاسي به کېږي. نو کیدای شي ځینې ټایم ختم لاړ شي خو امکانات دي چې هغه بدو ته مرګ تللی شي. نو پکار ده چې هر مور او پلار ته چې هغه یو رول ماډل جوړ شي ورکړي. ښه کارونه دې کور کې کوي جنګونه دې کور کې نه وي او که داسې ورکې څه وشي نو اخر کې نه صلح ورکې وشي یا مینه ورکې شو کې تاسو ته دا د ماشوم په ذهن باندې اثرات پرېوځي. ووم دا شی دی چې دا اکثر زمونږ یو پښتنو سوسایټي کې کتلی شوی شی دی چې مور او پلار کلچر چې چېرته غلطي وکړي نو هغه به څه دی که نه معافي به نه غواړي. هغه دا یو ډېر لو شی کنسیډر کوي چې یاره د بچو نه به زه ولې معافي غواړم. در حقیقت دا رایټر دا وایي چې هر یو پیرنټ ته یا هر مور او پلار ته دا پکار ده چې تاسو څه غلطي هم درنه وشي ماشومانو په دغه کې نو تاسو ورته لاړ شئ ورنه معذرت وکړئ یاره دا ما نه غلطي شوې ده. دې سره څه وشي دې سره دوی ماشومان زده کړي چې یاره د دنیا کې اوسېدلو کې انسان غلطي کولی شي هر انسان غلطي کولی شي. نو ماشوم چې کله دا زده کړي چې یاره انسان غلطي کولی شي نو چې کله غلطي وکړه نو غلطي به هغه ټیک کوي او مخکې به هغه نه غلطیانې نه کېږي. خو چې کوم ورځ باندې ته ورته چې دی دا ووایې چې یاره اپولوجایز نشي کولی نو مطلب هغه وایي چې زه به ځان صرف پرفیکټ کوم دې وجې سره هغه چې دی یو خرابې لارې طرف ته روان شي. اتم یو ډېر امپورټنټ پوینټ دی چې انجوای یور چلډرن. مطلب دا دی چې ماشوم کله هم پکې باره لاندې راتلی شي او ماشوم یو رنګې نه کله به هغه ضد درسره کوي کله هغه جاړي کله به هغه خواهشات وږې ورکړي کله به هغه فیل کېږي کله به هغه پاس کېږي. خو تاسو پکار دی چې آخر کې دا وګورئ ورځ په آخره کې چې دا هم ستا ماشوم دی او د سره چې دا کم مومنټ دی دا چې کم وخت دی دا ورسره ښه تیر کوي او ښه انجوای ورسره کوي. نهم پوینټ دا دی چې تاسو خپل بچو سره وخت تیر کوئ. عموما موږ دا کتلی دي چې مور او پلار نه دی مور یو کار کې لګي پلار بل کار کې اخته وي هغه بچي چې کم پاتې شي هغې ته ټایم نه میلاویږي. چې ماشومانو ته کله ټایم نه میلاویږي نو هغې بیا د کور نه بهر خلکو سره چې دی ځان اخته کول شروع کړي هغې سره وخت تېرول شروع کړي د هغې چې کم لکه ټریډس دي او د هغې چې کم هغه حرکتونه دي هغه یې سټارټ اپ کړي. نو څومره چې لکه مور او پلار ورسره وخت تېر کوي نو د زوی یا زلور به د هغې عکاسي کوي لکه مطلب د هغې یو شیشه به یا آینه به هر یو کار به د هغې کوي. اور لاست چې کوم دې کې یو ډېر اهم نقطه بله اوچتې هغه دا ده چې پیرنټینګ چې کوم دی دا یو سفر دی دې ته به یو منزل به نه ګوري. مطلب لکه هر یو کار مونږ چې کوو د هغې ګورو چې یاره د دې اختتام به صحیح یم. نو چې کله پرورش تاسو کوئ د ماشومانو پیرنټینګ کوئ نو هغې کې به تاسو سفر ته ګورئ چې کوم هغه ډے ټو ډے لایف دی لکه مطلب هر ورځ به تاسو ورسره انجوای کوئ هر ورځ به ماشومان غلطي کوي هر ورځ به یې تاسو ټیک کوئ هر ورځ به هغه مسټیک کوي
هر ورځ به یا تاسو مسټیک کوئ، دا ټول به تاسو ټیک کوئ اور کوشش به کوئ چې هماغې سره ښه ټایم تاسو سپینډ شي. ملګرو نن دا کتاب تاسو سره مونږ ریویو وکړه اور مزید به مونږ هر هفته به تاسو سره نوې ریویو سره په پښتو ژبه کې راځو. وعلیکم السلام.